السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن د اکتوبر 15 تاریخ پرون د چیف جسټس د پېښور های کورټ عتیق شاه صاحب چې کومه فیصله وکړه هغې په دې صوبه کې چې کوم سیاسي بحران روانو او څه غیر جمهوري قوتونو سازشونه کول د هغې خاتمه وشوه. خو د هغې نه مخکې درته اول زه دا تفصیل ویم چې دا معامله شروع څنګه شوه، چا پکې څه کردار او اوس د عوامو فتح څنګه وشوه. کله چې عمران خان علي امین ګنډاپور ته وویل چې استعفا ورکړه، هغه یو منټ ضایع نه کو او فوري استعفا ورکړه. علي امین ګنډاپور نه خپل پارټۍ کې هم د خلکو ډېر ګیلې وي او دویمه دا ده چې هغه کم د عمران خان د ایجنډې خبرې وي هغې باندې عمل درآمد ډېر کمزور و، نو دغه وجه جوړه شوه چې هغه ریزاین یې ورته وکړو. بیا داسې چلو شو چې هغوی کله ریزاین وکړو نو حکومت چې دی وفاقي حکومت د هغه حمایت شروع کړو. دا ډېره ناشنا خبره وه چې په تحریک انصاف کې خلکو جشن مناوه او وفاقي حکومت د هغه سره ودرېدو چې دا غیر قانوني لرکو او دا مسلې وي. بیا هغوی چې کله سهیل افریدي نامزد کو نو د سهیل افریدي لارې رکولو دپاره هر سیاسي پارټي چې کوم د دوی دلته مخالف وه هغوی د غیر جمهوري قوتونو په وینا باندې د لارې بندولو کوششونه شروع کړو. گورنر صاحب اول وی دا استعفا په 8 تاریخ ګنډاپور صاحب گورنر هاوس ته لیږلې وه او د صوبایي وزیر اعلی سیکریټریټ کې د هغې ریسیوینګ پروت دی. بیا دا چلو شو چې گورنر صاحب وویل چې ما ته استعفا نه ده میلاو شوې او هغه لاړو اسلام آباد ته. اول ته کې ملاقاتونه شروع کړو، هلته کې هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره میلاو شو، د مسلم لیگ وفد امیر مقام سره میلاو شو، د احمد ولی خان سره میلاو شو، د شیرپاو سره میلاو شو او دلته کې مشترکه کوششونه شروع کړو. په دغه دوران کې محترم ډي جی آی ایس پی آر صاحب راغی پیښور ته او یو ډیر سخت پریس کانفرنس یې وکړو. هغې کې هغه وی چې زموږ په سیاست کې موږ مه رالړئ، خو پریس کانفرنس خلک وی چې 70-80% صرف د تحریک انصاف ټارګټ کولو او دویمه دا چې دا کم سهیل افریدي دی د هغې لارې رکولو دپاره وي چې موږ هغه وزیر اعلی نه منو چې کم د اپریشن په لار کې رکاوټ جوړي. دلته کې په اپریشن باندې د خلکو اعتراضات دي او هغه اعتراضات دا دي چې هغوی دې اپریشنو ته دا وایي چې مخکې 21 اپریشنې شوي دي او 22 شروع دی، نو که 21 کامیاب وي نو د 22 ضرورت په ولې راغلی. بل دلته کې د خلکو د ادارو نه ګیلې دي او هغوی دا وایي چې دا مادنیات او د ډالرو جنګونه مخکې مونږ د ډالرو دپاره د امریکې کړي دي، نو خلک هغې ته د شک په نظر ګوري او کله چې د عوامو په یو کار باندې اعتماد نه نو د هغې فایدې نه سیوا نقصانات راځي. دا ټولې خبرې وي. بیا گورنر صاحب لاړو کراچۍ ته او وی چې دا استعفا په لاس پاین کې ده، نو په لاس لیکلې، نو علي امین ګنډاپور ورته د لاس لیکلو لیږله. بیا سبا باندې گورنر صاحب ټویټ وکړو چې هغه 8 تاریخ را لیږلې وه او دا چې د دې په دسخطو کې فرق دی او زه به په 15 تاریخ علي امین ګنډاپور ته نوټس وکړو چې ته راشه ما ته پرسنلي ووایه. نو علي امین ګنډاپور ورته ووایي چې دا خو دې ومنله چې د 8 تاریخ هم ما استعفا را لیږلې وه او دا مې هم ده. بیا پکې دا چلو شو چې علي امین ګنډاپور په اسمبلی کې تقریر وکړو او هغه په میدان باندې وي چې ما استعفا ورکړې ده. بیا دوی داسې چلو کړو چې مولانا فضل الرحمن صاحب ذرایع دا خلک وایي چې هغه د اسټیبلیشمنټ نه دا توقع وه چې د تحریک انصاف کسان به مات کړي، نو هغه خپل رور لطف الرحمن صاحب د وزیر اعلی دپاره نامزد کو او هغه ته 0 ووټ میلاو شو او سهیل افریدي ته 90 ووټ میلاو شو. دا سلسله روانه وه. بیا دوی د حلف اخیستو نه انکار وکړو او دا بیان یې ورکړو چې څو پورې یو استعفا منظور شوي نه نو بله نامینیشن نه کیږي. هغه ټولو قانوني ماهرینو ایون د مسلم لیگ نون خلکو او چمچو صحافیانو مو وي چې دا استعفا چې دا د دپاره منظوري ضروري نه ده، چې ورکړه نو بس د گورنر سره دا اختیار پاین کې نشته چې به منظوري یا مسترد کوي، اب صرف دا استعفا چې دا ازان سره کیږي او نوټیفیکیشن به جاری کی. بیا دوی لاړ عدالت ته، نو عدالت کې جسټس عتیق شاه ته تپوس وکړو
چې تاسو ولې دلته راغلی. هغوی ورته وویل چې جی ګورنر صاحب حلف نه علي. نو هغه ګورنر وکیل راغی، هغه وویل چې جی ګورنر صاحب کراچۍ کې دی، هغه ته صبر وکړئ چې راشي هغه به فیصله وکړي. خو بیا عتیق شاه صاحب فیصله دا ولیکله چې استعفا هغه ورکړې ده، نو په آیین کې دا نشته چې ګورنر منظور یا مسترد کولی شي. استعفا ده او هغه په دغه کې مو او ګورنر صاحب نه تپوس وکړو چې ته کو سبا په 15 تاریخ حلف د 4 بجې پورې وانغستو. نو سپیکر صاحب ته وی چې بیا ته حلف واله. دا ټوټل صورتحالو. آئینی قانوني ماهرین وایي چې دا بالکل صحیح شوي دي، خو دې کې معمولي گنجایش و. نو آئینی بینچ خو د مسلم لیګونو او د حکومت او د اسټابلیشمنټ ناست دي، هغوی به پکې څه لوبه کړې وه، خو دې کې هیڅ گنجایش نه کېدو. مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پرون دا اعلان کړی چې موږ به دې خلاف عدالت ته ځو. خو ټول ماهرین د جمعیت علماء اسلام کامران مرتضی وایي چې دا هر څه بالکل لیګل شوي او دې کې د عدالت لو هیڅ گنجایش نشته. نو دا صورتحالو ما چې تاسو په پوهه کم. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.